د کوزدیر ترمنګ یونین کونسلون سړک د کمی اهمیت چې د تیمرګر دیر مین سړک نه تر منجای کنډاو او بیا کابل سواد پلور منګوري تطلو په وجه نور هم سیوا کیږي. خود دې سړک کچرته په خای صدا یا کچا کډې کډې شوی دا چې لوجه مقامی ولس د ستړي سره مخ دی. زموږ د تورمنګ درې روډ چې دی نو ډیر زیات خراب دی، ډیر ګډوډ دی او بیا خاص کار کته د دیر د روډ نه چې زموږ روډ څومره را جدا شوی دی تر دې شاو د منجې کنډو د سره پورې ډیر ګډوډ دی او بل په ګلانې وي دلته کم روډ چې وو هغه ځانه کډې شوی دی پوخ روډ. زما خپل ځاني هم سو زره مونږ ګاډي د ټیرونه بدل کړل او داسې تیاری وي چې بیا غا پنچر هغه لګیدام نه مکمل ټیر له ختم کی. نو خو ځان خواران غریبانان خلک چر در دومره وسلرو او د سیل ساحت دومره زبردست غونه دي. د منجې کنډو روډ چې د سواد ته خو بیا اختر په بل طرف باندې شنګلو اخوا د ازبن طرفونه ته اختر ډیر خسته زګونه دي خو د روډ تکلیف دی مونږ ته. نو الله کام ته دا زموږ درخواست ده چې مهرباني دی وکړي دا ټیکه کې برابرېږي. تورمنګ ون روډ چې کوم دی د غټ روډ نه چې را جدا شوی دی نو دا روډ راغلی دی او سیبره دې روډ اهمیت زه تاسو ته بیانوم. دا روډ چې کوم دی نو دا د حکومت په کاغذونو کې د کابل په روډ باندې مشهور دی خو صرف په نوم مشهور دی، کار پکې نشتی. دا ډیر مین شهرا ده، دا که زموږ د سواد سره لګېدلې شهرا ده منګورې سره ټچ دی. نو که زموږ دا روډ چېرته برابر شي او دا ښه شي او په دې پوسټرې چالو شي او په دې باندې ګاډي چالو شي نو زموږ د علاقه به ډېره مخکې لاړه شي. د چترال نه واله د تیمرګرې پورې چې څوک څومره منګورې سواد ته کار نه په دې لار باندې ځي او دا لار به استعمالي. دا ډېره اهم لار ده زموږ دپاره، زموږ د ترقۍ دپاره مین لار او مین مقصدي ځای دا دی. د تورمنګ یونین کونسلون سړک په سیسا کولا وهلو او پخلی کار شروع شوی دی خو د ډیر وخت نه د ځنډ کار دی. په سړک پرته روړی د گاډو دپاره د آزاد نه کم نه ده. روډ اوس موږ د روډ ټیکادار کې کار نه کوي، روډ په غلار روان دي کډې شو د غیر وړې په دې کرشي په دې روډ په غاړه ارتیل دي د ګاډي د یو ګاډي لار د بل ګاډي مخله ورشي هغه فاس کیږي نه دا غینا. موږ ته د دې روډ نه غټ تکلیف ده، حکومت د مهرباني وکړي دا روډ موږ د زر برابر کی د پوخ کی او دې لپاره روپۍ منزوري شو د خپل کار دې موږ ته وګړو روپۍ دې موږ ټیکادار باندې زور راولي چې دا روډ موږ ته جوړ کړي موږ برابر کی. زه په خپل سټوډنټ یم په ډیګري کالج کې تیمرګره کې مونږ چې د دې نه کله زونو مونږ ته دا تکلیف نه چې مونږ کالج ته ورسو او تل مونږ کلاسونه وانلو یا تل مونږ رسیدنه چې خو مونږ ته دا مسله چې اوس په پاسمه پیاده بغاونې ته زم الته بیا گاړه په روډ کې کړي ستړی بم نو مونږ ته د روډ ډیره غټه مسله ده. عدالت به اوس کار سٹارټ شوی دی د موجوده حکومت دغه نه روړې په غاړه کې اچیل او کار په سلو دی ډیر زیات او ټیکادار اغیل دغه نه ور کوي چې په دې باندې کار زر سٹارټ کړي شي ځکه چې دغه د جمع راغی په دې کې تار کولم بیا نه وړيږي. د دې وجه نه مونږ ته روډ ډیره غټه مسله ده. بل دا روډ نور ملګرو خبره وکړه دا په سواد کابل روډ باندې یادېږي دا ډایرکټ د منګوري سره لګېدلی لینک دی او هلته دا غوښتی دی دا چې مونږ ته کله دوه فټې شي نو دا به ډېر مونږ له اهمیت راکړي ځکه چې د خال سړی هم منګوري سواد ته ځي هغه په دې روډ باندې ځي او د دې سره سره مونږ ته دلته د سیاه ډېر ښایسته ځایونه دي منجۍ کنډو ده اسو ټاپ دی شنګلو ده دا زمونږ سره ډېر ښایسته د سیل ځایونه دي. او زمونږ روډ چې کم دی که نه دا کم باندې چې کار کېږي په دې باندې هم روړۍ خوره کړل ډېر سست رویې کار پرې روان دی او په داسې انداز کې بېکار روان دی. ګاډو ته هم ډېر غټ مشکلات دی، زمونږ بیمارانو ته هم ډېر غټ مشکلات دی. بیمار مونږ ته دغه چې والو چې به د ولي رنګي په سر کې او سړی بیمار شي که نه نو چې هغه مونږ په نیمه ګنټه کې هسپتال ته رسو نو هغه مونږ په 15-16 ګنټې واړو نو هغه زمونږ نه په لارې هغه بیمار چې دی دا خراب شي. نو زمونږ نه پکار ده چې زمونږ د دې میډیا په اساسات باندې او زمونږ د دغه وشي روډونو باندې کار وشي. زمونږ دغه چې زمونږ د علاقه چې ده دا ډېره سیلانه علاقه ده، ډېره خو مزیدار علاقه ده. لکه مونږ خو مونږ خالص د روډ د هغه نه مونږ ډېر زیات خراب یو. د تورمنګ ون یونین کونسل په وجود کې د منجې کنډو سره د سیلګرۍ خزایونه موجود دي. د دې سړک جوړښت که یو طرف ته دغلته سیلګرۍ ته دوام ورکوي نو بل خوا د بردیر چترال او واړی ولس سواد ته پلنډو لار هم ده. تاسو کې ولیدل سړک چې هغه د تورمنګ مشهور شوی دی د مین جی ټي روډ نه او دا د ګاونډي پورې د مخکې د چې کوم د منجې کنډو پورې تللی چې پاخوا باندې بیا دا سواد ته اوښتی دی خو چې کوم پخوا جوړ شوی دی او پوخ هغه هم کډې دی او اوس خو پکې لا نوی چې کوم دی نو شروع کړې ده چې هغه چې دی دا دغه کوي دا روړۍ پې اچولې ده او په نیم روډ باندې روړۍ پرته ده ګاډي پکې نشي اوښتلی لاندې چې کوم دی دا خطرناک دی غریزه سیمه ده. نو سړک هم تاسو ولیدو او بنیادي خبره چې کوم ده نو هغه به زه دا ووایم چې کله یوې سیمې ته سړک چې کوم دی نو لکه دا نه یي ښه
جوړ نه خرابي کړي چقري پکې نو بیا په دغه سیمه کې بس کول ته استاد سلاړ شي او دغه سیمه کې چې کوم دنو هسپتال ته ډاکټر سلاړ شي او بیا په دغه سیمه کې چې کوم دنو دغه سیلګری چې کوم د سیلګری زګونه دي کاغه یو د کدو دي کدري دي بیا چې کوم دن حالت سیلګر سلاړ شي بهر حال ذات ملارم چې کوم دن زمونږه نننې پروګرام دی د دې چې کوم متعلقه مسلې خلکو پیش کړه د متعلقه محکمو ذات ملارم چې زمونږ نننې پروګرام با هغه ذمہ داران چې هغه د دې مسلو د حل ذمہ دار دي دا پروګرام به دغه ولست مسلو د حل سبب جوړ شي تربل پروګرام پورې خپل قربا محمد اسرار له اجازه ورکړي د الله پامان